بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین، تاسو سوچ کړی دی، غور مو کړی دی په هغه کسانو بدلو نعمت الله کفرا چې بدلی کوي انعامات د الله په ناشکرۍ، واهلوا قومهم او جایز که حلال که د خپل قوم د پاره دار البوار زید نقصان جهنم چې دوزخ دی، یسلونها چې دی بوته داخلولی شي، وبئس القرار او ناکار زید د اوسیدو، وجعلوا لله اندادا زکه چې دی د الله د پاره شریکانان جوړ کړي دي، لیضلوا عن سبیله چې خلق د سمې لارې نه واړوي. قل حضور ورته ووایه تمتعوا لږه فایده والې د ژوند نه، فإن مصیرکم الی النار ستاسو ځای دوزخ کې دی. قل حضور ووایه لعبادی الذین آمنوا زما هغه بندګانو د چې مؤمنان دي، یقیموا الصلاة چې پابندي کوي د مونځ، وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة او خرچه کوي د هغه مال نه چې ما وله ورکړی دی په پټه او په ښکاره، من قبل مخکې له دې نه ان یأتي یوم چې په دې داسې ورځ راشي چې قیامت دی، لا بیع فیه ولا هلال چې نه په هغې کې اغستل شته او نه خرڅول شته. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا خلق چې کوم د مکې مشرکان دي په دې کې نقصانات خو ګڼ دي، خو د ټولو نه لوی نقصان د دې څه دي چې دا مشرکان دي شرک کوي. د الله هر یو نعمت چې دي ته راځي هغه نعمت هغه دي په ناشکرۍ سره واپس کوي. د ټولو نه لوی نعمت دا دی چې الله پاک دی له امن ورکړی دی، لإلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف، الله پخپله وی ما دی له امن ورکړی دی، ما د دې د ژمي او د اوړي سفرونه هغه محفوظ کړي دي د چا په وجه چې د هغې سرغنا هغه حضرت ابراهیم علیهم السلام دی چې هغه وی خدای پاکه ما تا ته د خپل اولاد چې کم دی نو هغه آباد کو، اسکنتو بوادن غیر ذی زرعین، دی ما آباد که په یو داسې ځای کې چې هغه قابل د زراعت نه ده، هغه قابل چې د زراعت نه ده، د اوسېدو نه. خو د څه دپاره مې وکړو؟ خدای پاک لیقیموا الصلاة چې دي ستا مونځ قایم کړي. چې انسان وي نو جومات به جوړ کړي، مونځ به قایم کړي، نو چې انسان نه نو څه به یې قایم کړي؟ خدای پاک چې دلته کې ما تا ته دي په دې صحرا کې دیره کړو، نو افئدة الذین تهوی الیهم ورزقوهم، خدای پاک تر خلقو د زړونو دی سره ولګي، د خلقو د زړونو دی سره مینه پیدا کړي او دی له دلته کې رزق ورکړي. نو هر هغه رزق چې هغه بل ځای نه ملاویږي هغه ځمکې یې نه کوي د مکې او هلته کې هغه حاضر. الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام تا دغه کسانو ته کتلی دي کوم کسان بدلوا نعمت الله کفرا چې هغوی د الله انعامات هغه په ناشکرۍ سره بدل کړو، او واهلوا قومهم دار البوار او هغوی حلال وګرځول، جایز وګرځول، هغوی جوړه کړه لاره د خپل قوم دپاره دار البوار ځای د نقصان ته جهنم چې دوزخ دی، وبئس القرار چې ناکاره ځای د اوسېدو دی. ځکه په ځای د دې چې د الله پاک د دې دومره لوی لوی انعاماتو هغوی شکر ادا کړی وي او د ټولو نه ړومبدي شوي وو هغوی په اسلام کې، نو هغوی د ټولو نه زیات مخالفت شروع کړو، هغوی د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د ټولو نه زیات خپېوال شروع کړو. الله وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام کم دور چې په دې راغلی دی په هغه دور کې ما د دې تحفظ کړی دی. د توبه واقعه او انشاءالله په خپل ځای باندې وایو مخکې راغلی ده چې توبه یو داسې بادشاه و چې هغه سره به هر وخت 3 لکه فوج و، د هغه خپل نوم هنري و او توبه به یې ورته وایي، د هغه قبیلې نوم یې توبه و، او هغه د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د زمانې نه 1000 سال مخکې تیر شوی عیسایي، او هغه سره به په هغه خپل لښکر کې وي 50,000 علما ګرځېدو. نو چې کله هغه سفر شروع کو خپل د شام نه او را روان شو، نو چې هغه سره د هغه کوم هغه جاه و جلالو د هغه 3 لکه فوج چې به هغه سره روان و، د هغه دا دوره علما به چې روان و، د هغه پوره سلطنت چې به هغه سره ګرځېدو، نو خلک به یې تماشې ته راته
چېره هندري را روان دی، توبه را روان دی، او چا به د هغه د مقابلې تاب نشي لرلی. خو چې کله مکې ته راورسېد د مکې خلک راونوت، هغه اریان شه، حیران شه. په تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب لیکي هغه ډېر زیات حیران شه. روح المانی کې محمود الوسی صاحب او په قرطبي کې امام قرطبي هم د هغه ذکر کوي. هغه د خپل علماو نه تپوس وکړو چې دا کم قوم دی چې دوی زما تماشې لراندل. ما خو تر اوسه پورې یو قوم داسې لاندې نه کړ چې هغوی راونوته. زما د جاه و جلال ته هر یو کس روځي، دا دومره فوج او دا دومره علما، دا دومره تخت و تاج، دا بله څه شي وروره، او دوی راونوته. هغه ورته وی دا یو داسې قوم دی، هغه ورته یې صبر وکړه، وی ما ته علاوه نه د قوم بړایي مه بیانوه. لومبۍ به درته زه ووایم چې د دې قوم د ټولو نه لوی ځای کوم دی، نه وی ورته وی بیت الله دی. وی دا بیت الله به دروانوم. دوی ولې زما استقبال ته راونوتو، دوی ولې ما ته راونوتو، بس دا به روانوم. هغوی ورته وی دا ته نشي روانولی، دا الله قایم کړی دی او دا چې وغورځېږي دنیا به ختمي. دلته کې به چې کوم دی نو یو نبي پیدا کېږي، او هغه نبي چې دی هغه به خاتم النبیین، او د هغه د لاسه به د دې ځمکې نه د اسلام دا خورېږي. هغه ورته هر الله چې زه یې پرېږدم که نه. وی په دې وخت کې خو لا د هغې درک نشته، د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام لا زمانه نه وه. خو وی داسې چل به وکړمه چې وی دا به واړو. بس خپل فوج ته یې اډر وکړو، خو چې هغه اډر وکړو د شپې له په هغه باندې بیماري ولګېده، د هغه بوی د دې پوزې نه وینه راتله. بس مسلسل به دې نه وینه جاري وه، هر قسمه علاج یې وله وکړو خو د هغې وینه به نه ودرېده، او د دې خولې نه به یو قسم ناکاره بوی ته. بس هغه ټول لښکر چې کوم دی نه هغه په هغه شو. تقریبا وی د هغه یو هفته دا حالت و. نو هغه د علماو نه تپوس وکړو چېرې دا څه مسله ده دلته کې. وی ورته وی چې مسله دلته کې نه، مسله په تا کې د ستا نیت خراب شو. مونږ تا ته ویلو چې دا بیت الله که وغورځېدو، بس الله پاک وایي دا د دنیا د قیام نښه ده چې بیت الله موجود د قیامت نشته. خو چې کله بیت الله شهید شو بس قیامت راغی. الله وایي دا د زندګۍ نښه ده، دا د انسان د ګزران نښه ده، او تا د هغې د بربادۍ اراده کړې ده. بس وی هغه وی چې زه په سچ او په حقه باندې توبه وباسم، بس زه له دې ځای نه ځم. وایي چې هغه دا ووایي ګنټه پس د هغه پوزیشن صحیح شو، بلکل هغه وینه هغه هر څه هغه ودرېدو. نو وی هغه هر یو کس له د هغه وخت کې چې په مکه کې کم کس اوسېدو هغه له و د سرو سکې او و د ریښمو جوړې دا یې فی کس له ورکړې. هغه 2000 آبادي وه، 15000 آبادي وه، هر څومره چې وه هر یو کس له یې ورکړو چې دا زما د سر صدقه شو، او دا د دې ښار عزت، دا د هغې د عزت نښه شوه. او وی مدینې ته یې مخه وکړه. وی هغې ورته وی چې ته خو مدینې ته رالی، خو ګورې دلته کې د خولو نه خویږي او خپه دې ونه خویږي. دا ګورې هغه ځای دی چې دلته به هغه پیغمبر مستقل سکونت اختیاري. نو هغه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کوم کور کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس هغې کې پړاو کړی او هغه ورته خپل کور خالي کړی، دا وله توبه اخیستی، هغه وله هغه ساعت هغه واخیستی چې هغه دلته کې راځي، دا د هغه دپاره زما د طرف نه هدیه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور ته تللی و. د ابو ایوب انصاري چې پکې اوسېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور و چې دا توبه د هغه دپاره اخیستی. نو الله پاک وایي په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي ستاسو نه 900 کاله مخکې سړی تېر شوی دی او هغه زما امتي دی، په ما ایمان راوړی دی. هغه خط پرېښودو چې ته ګواه اوسه د آخري زمانې پیغمبر زما په تا باندې ایمان دی، او زه به ګورې ستا په امت کې پاسمه، زما به ته ذمواري. نو الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو داسې پیغمبر چې 900 کاله مخکې په نالیدلو باندې د هغه معجزې مخ ښکاره کړې، او په هغې باندې چې کوم دی نو خلکو ایمانونه راوړو، او هغې د مخکې نه په دې باندې فخر محسوس کو چې یاره زه پاسمه چې زه د اخري نبي نو دې څه چلو کو، دی بدلو نعمت الله کفرا، د الله پاکه انعام په کفر کې بدل کو. وجعلوا لله اندادا، دی د الله پاک د پاره شریکانان جوړ کړو. انداد جمع د ند ویلی شي هغه چاته چې ورته چغې وباسي، دی هغه بوتانو ته چغې وباسي، اونو ته چغې وباسي، دی د الله مخلوق ته چغې وباسي
لیضلوا عن سبیله چې نور خلک هم ځان سره ګمراه کړي، یوازې په خپله نه چې په خپله ګمراه دي، نور خلک هم ګمراه کول غواړي. قل حضور ورته ووایه تمتعوا، خیر دی په دې ژوند کې فایده والی، دا خپله مرضي وکړئ، دا خپل خواهش وکړئ. فإن مصيركم إلى النار، خو که په دې حالت باندې وفات شوی نو ګورې ځای مو اور دی. د دې نه توبه لازمي ده. د کلمې نه مخکې خو بل څه نشته، خو چې کلمه دې ووایي نو دا مقصد دا دی، دا توبه ده، دا کلمه نښه د توبې ده. قل حضور ورته ووایه لعبادي الذین آمنوا، زما هغه بندګانو د چا مؤمنان دي، یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة، چای به دوه کاره کوي، یو حقوق الله، منځ حقوق الله دی، او ينفقو انفاق فی سبیل الله جره دا حقوق العباد دی، چې هغوی د الله د احکاماتو هم خیال وساتي، هغوی د الله احکامات هم په ځای راوړي او د الله د بندګانو هم خیال وساتي، د الله په بندګانو هم رحم وکړي، د الله د بندګانو حقوق هم په ځای باندې راوړي. او لومبی حق یې دا دی چې د دې په مال کې الله پاک د هغوی حصه مقرر کړې ده، چې هغه حصه دې په ټایم باندې وباسي، هغه حصې ته دې انې بانې نه جوړوي. بل چې د الله پاک دغه مجبور بندګانو سره کله دې معاملات کوي نو چې د هغوی د مجبورو نه فایده نه لي، بلکې په اسلامي طریقه باندې، لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه او په بازار کې ګرځېده، دا خبره موږ څو پیرې کړې وه چې کم یو کس به فقه نه وه ویلې، اب هغه 11 کوړې وخه او بیا زموږ په بازار کې ته ګرځې او ستا فقه نه ده ویلې نو ته به خلکو ته نقصان رسې. ته اول نه فقه ووایه، فقه ویلی شي علم دین ته، تر دین علم زده که، پس د هغې نه د مدینې په بازار کې دوکان وباسه چې د الله مخلوق ته نقصان ونه رسې. او ته عالم نه دوکان دې کولو کړی به 11 کوړې وخه، او په خپل بازار کې به غیر مسلمه نه پرېښودو. یو پیرا خلکو ورته صفت وکړو چې دلته یو دوکاندار دی، لکه څنګه چې موږ د هندوانو صفت کوو، بھائی دا پلان کې هندو چې کم دی دا دوکان دا چې کم دی نو د ټولو نه ښه دی، د مسلمانانو نه ښه دی، ځکه چې دی انصاف کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ته هم چا داسې ووایي، یاره د مدینې دی بازار ته یو یهودي راغلی دی او په هغه باندې ډېر زور په دې وجه دی چې هغه ډېر زیات انصاف کوي. عمر رضی الله عنه اډر وکړو، دی فوراً د دې ځای نه وباسې د دوکان تاله کې. زموږ په بازار کې د غیر مسلمو څه کار دی؟ دی په موږ باندې خپل دین سپکوي او خپل دین را باندې اوچتوي. حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه چې کله گورنر و د مصر، نو هغه خپل یو موږ چې ورته نن سبا پرسنل سیکرټري وایو، هغې عیسایي اغوستی و. عمر رضی الله عنه چې کله د مصر په دوره لړو، تپوس یې ترېنه وکړو، وایي ما ته خو خلک وایي چې ستا دغه چې کوم دی سیکرټري، ستا د پی ایچ دی دا عیسائی دی. هغه ورته جي عیسائی دی خو ډېر 1 نمبر دی، د ده چې کوم هنر زده دی د بل چا نه دی زده. دی چې څنګه طریقه باندې د اسلامي سلطنت او د نظام هغه کارونه سره انجام کوي داسې بل څوک نشي کولی. عمر تعالی عنه ورته وایي دی لرې که، او ورته وایي چې دی لرې کړم چې ټول کار به پټه پودرېږي. نو هغه ورته وایي که دی مړ شو بیا به څه کوې؟ نو بیا به بل راولم. نو وایي چې کله مړ شو بل راولي نو اوس بل راوله که نه، ویل دی که دی په اسلامي سلطنت کې ته به د دومره اهم عهده باندې غیر مسلمه چا در اسلامي رازونو پته ولګي؟ نه، ته به غیر مسلمه له داسې کورسۍ نه ورکې. موږ خو نن سبا هر څه IMF ته په حواله کړو، موږ د هغې نه تپوس کوو، دا موږ برباد ولي شو؟ د الله نبي وایي سیکرټ څیزونه به دې ته نه پاس کې، ته په ځان کې لغونته کې د ایمان اهمیت پیدا کا، غیرت په ځان کې پیدا کا. عمر تعالی عنه ورته وایي زموږ په بازار کې به غیر مسلمه دوکان نه کوي چې هغه زموږ دین چې کم دی نه هغه ښکته او خپل دین په خلکو باندې پورته کړي، او په اهمو عهدو باندې به غیر مسلمه کار نه کوي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د مسلمان به دا حالت دی چې به حقوق الله حقوق العباد دواړو خیال ساتي د اسلامي اصول موافق، سرا وعلانیتا په پټ او په ښکاره باندې، من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم لا بیع فیه ولا حلال، چې په هغې کې نه بیع شته او نه شرع شته، نه به اخیستل شته نه خرڅول شته، چې ته یو څیز والي په پیسو باندې یا ته یو څیز خرڅ کړي. الله پاک وایي هر یو انسان به د خپل عمل ذمهواري. هلته کې داسې هېڅ ځکه چې اخیستل خرڅول پکې راشي نو بیا پکې د انصاف هغه پلړه چې کومه ده هغه لږ غونته کې مشکوکه شي، ځکه چې هغه اخیستل خرڅول لکه نن د پاکستان سپریم کورټ کې یو کیس و، هغه سړي ورته وایي چې زه فایض عیسی ته وایي
زمونږ چیف جسټس چې دی هغه ته یې خپل کیس ځکه واپس علمه چې وکیل دومره ګران دی چې زه دغه خرچه نوره نشم برداشت کولی نو کیس زما حق دی او سچ دی خو چې چا را باندې کړی دی هغه را باندې مضبوط دي او زه د سپریم کورټ د وکیل خرچه نشم برداشت کولی اسلامي سلطنت کې چې کله یو سړی د وکیل خرچه نشي برداشت کولی مقصد دا دی کې بې انصافي ده نو زه خرچه نشم برداشت کولی په دې وجه باندې هغه ته نه تپوس وکړو بھائی ستا وکیل کم دی هغه ته زما وکیل نشته زه په خپل وکالت کوم بس زه څه کیسونه واپس علم او په دې څه باندې دي سر روغه کوم په دې باندې کیس نمټاو شو نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته ووایه دې انسانانو ته چې دوی د خپل ځان دپاره هغه عمل وکړي چې هلته کې چې کله اغستل خرڅول بیا نشته چې دوی ته بیا هلته مسلې نه ځکه چې کوم ځای کې اغستل خرڅولي هلته کې بیا هم چې کوم دی نو په انصاف شوبه پیدا کیدی شي خو چې کوم ځای کې نه نه هلته مقصد دا دی دلته کې صرف انصاف دی او انصاف دا دی چې الله وایي د اغستلو څیز مې وله په دنیا کې ورکړی چې د آخرت دپاره به دې سودا کوي اوس به صرف د ده اغستلي څیز حسابېږي دې نور نه اغستی شي او نه دې دلته کې نور خرڅولی شي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الی الذین آیا تاسو سوچ کړی دی هغه کسانو ته بدلو نعمت الله کفرا چې د الله انعامات په ناشکرۍ بدل کو واهلوا قومهم دار البوار او د خپل قوم دپاره د نقصان ځای خوښ که جهنم چې دوزخ دی یصلونها چې ورته وداخلولی شي وبئس القرار چې ناکاره ځای دی د اوسېدو د سکونت وجعلوا لله اندادا دی الله لره شریکانان جوړ کړي دي لیضلوا عن سبیله چې خلک پې د سمې لارې نه واړي قل حضور ورته ووایه تمتعوا لږه فایده والې د ژوند نه فان مصیرکم الی النار ستاسو مستقل ځای اور دی قل حضور ووایه لعبادي الذین آمنوا زما مؤمنانو بندګانو ته یقیموا الصلاة چې قایم ساتي منځونه وینفقوا مما رزقناهم او چې خرچه کوي د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی سرا په پټه و علانیتا په ښکاره څنګ چې ورته چانس ملاویږي من قبل مخکې د دې نه ان یأتي یوم چې په د داسې ورځ راشي لا بیع فیه ولا هلال چې نه پکې بیع شته نه پکې دوستي فالل شته الم تر الی الذین